د پاکستان د معیشت یو نظر او دغه د بیا رغونې د IMF پروګرامز یو داسې نشست یو داسې موضوع چې دغه مختلف اړخونه دي. پاکستان چونکه یو ډیولپینګ کنټری د معیشت اوس په یو نوي داسې فیز ته داخل شوی دی چونکه پاکستان د خپل د سکیورټي اپروچ څخه اوس د جیو اکونومیکس خواته راوړستی دی او پاکستان غواړي چې خپل معیشت ته هغه سترنتن کړي د مختلفو سېکټرز چې د IMF د غوښتنو د IMF د کنډیشنز په رڼا کې په هغه باندې کار وکړای شي او هغه اهداف او ټارګټس چې دی هغه اچیو کړای شي. IMF انټرنیشنل مانیټری فند غواړي چې په معیشت کې لیبرالایزیشن راشي او دویم دا چې پاکستان د خپل ټیکس بیس چې کوم دی دغه بنیاد او یا ټیکس نت چې دی هغه ته پراختیا ورکړي. تر ټولو ورنۍ سورس چې د ریونیو جنریشن دی هغه د ډایرکټ ټیکس او هم دغه رنګه لا د پنورو مد کې چې د انډایرکټ ټیکس دغه وصولي ده چونکه په پاکستان کې داسې ډیر خلک سته چې هغه د ټیکس نت څخه وتلی دي یا د ټیکس بیس دغه لپاره کمزوري دي نو د دې لپاره د نو ریفارمز غوښتنه کیږي. دویم دا چې IMF غواړي چې د پاکستان د سنټرل بانک چې د هغه د پولیټیکل پریشر څخه د پولیټیکل انفلوئنس څخه آزاد وي چونکه بیا د یو پیورلی په ډیر لیبریشن سره هغه پالیسیز چې دی هغه مانیټری پالیسیز خپل کړي. د پاکستان د معیشت د پیاوړتیا لپاره د بیا رغونې لپاره مانیټری پالیسیز یا د فسکل ډیسپلین د مالیاتي نظم او ضبط د استحکام ډیر زیات ضروری دی په دې اړه باندې. دریم خبره ده چې د پاکستان د برآمداتو د ایکسپورټ بیس هغه زیاتولو لپاره زیات کار کول پکار دی چې چونکه هر هغه یواد چې دغه ایکسپورټ والیوم زیات وي نو د معیشت او د فارن ایکسچینج ریزروز چې دیغه پیاوړی پاتې سي. پاکستان هم دا وخت کوشش کوي چې د بهرني پانګونې لپاره د بهرني انویسټمنټ لپاره باقاعده ډول باندې SIFC د پلیټ فارم څخه کار کیږي د بیرونی پانګوالو لپاره داسې انکریجینګ ماحول چې د هغه جوړ کړای شي چې دوی راسي په پاکستان کې پانګونه وکړي دلته کې انویسټمنټ وکړي او د دې ځای مارکیټونه چې دغه بوست کړي. پاکستان غواړي چې د انرژي په سېکټر کې چونکه د پاکستان د ستونزې ډېری دي او د IMF په غوښتنو سره هم خاص کر چې د IPPs لپاره یا د کیپاسټي چارجز په مد کې چې کوم زیات د ستونزې زموږ مخې ته راځي د دې د حل کولو لپاره هم کوششونه روان دي چونکه پاکستان د خپل دغه د انرژي سېکټر د مکمل د رینیویبلز خواته یا هغه توانایي چې هغه قابل تجدید وي رینیویبل وي او ماحول فرندلی وي د دې لپاره زیات کار وکړي او د IMF د دې اهداف او د دې ټارګټس او د اچیومنټ لپاره چې د پاکستان د معیشت هم سترنتن سي بوتسټاپ سي پر خپل شو ودري.